من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن تحكموا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سورة النساء 58 نمبر آیت ہے. ندی 58 نمبر آیت نراواخلا د 135 پوری پدې کې تقریبا 8 احکام ذکر کیږي. د دې احکام تعلق چې کوم دی نو د رعیت یعنی د قوم او د حکومت سره دی. ځینې مسائل تعلق د حکومت سره د نظامی حاکمیت سره او د ځینې تعلق د رعیت سره د قوم سره ذمہواری دی او د حکومت سره ذمہواری دی. د انسانانو اجتماعي ژوندۍ واسطه قرآن چونکه کامل کتاب دی، بدی کې څه شی کم نشته نو بدی وجه باندې د انسان د ژوند تمام مرحلو باندې باس کړي د څه شی به کې نشته چې انسان ژوند مخې ته راځي. قرآن هغې دپاره لار لټولي نه نو بدی وجه باندې دې ذکر کې هم د حکومت دپاره او د رعیت دپاره احکام ذکر کیږي. الله تعالی فرمایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو وسپارئ خپل امانتونه الی اهل خپل اهل ته چې کوم څه د چا یو هغه حقدار یې هغه ته حواله کړي. حواله کول دا هغه چا کار دی چې کوم چا په لاس کې اختیارات والا نو کوم څه اختیارمند دی هغه څه راواخلي او د هغه څوک چې اهل هغه ته دی حواله کړي چې چا سره مناسب وي. د دې آیات مبارکه شان نزول مبارکه مفسرین لیکلي دي چې د اسلام نه وړاندې هم قریشو به د مکې معظمې ډېر خدمت کاوه. ډېر کارونه داسې وو چې ښایسته کارونه په هغې کې موجود وو او په قریشو کې تقسیم شوي وو. ځینې کسانو به داسې کوله چې هغې به خانه کعبې په خوا کې به ولاړو د حج په ورځ باندې د حج په موقع کې به په خلکو باندې اوبه څکلې، شوده به پرې څکل، لوخانو غوښې به پرې خوړلې، چا به د خانه کعبې صفایي کوله، دغه شان مختلف خدمتونه به یې کول. نو په دې کې یو کس دی چې عثمان بن طلحه رضی الله عنه یو سړی دی. هغه ته پکې د خانه کعبې چابي حواله شوه، تاسو به چابي در سره یو ته به دا کولا وهي. نو په هفته کې 2 ورځې به داسې وي چې دا خانه کعبه کولا وهله، خلک به ورننوته تبرک دپاره ثواب دپاره، بیا به ترې راوتو. د هجرت نه وړاندې نبي علیه السلام یو ورځ دننه د ورتلو کوشش وکړو، خو دې عثمان بن طلحه نبي علیه السلام ته ډېرې ګډې وډې وویلې او کوشش یې دا وکړه چې منې کې دننه لاړ نه شي، خو نبي علیه السلام بیا هم دننه لاړ. نبي علیه السلام په راوتلو کې د عثمان بن طلحه ته وویل چې ډېرې خوښې خبرې دې وکړې، خو یو ورځ را روانه ده دا چابي به زما په لاس کې بیا ارادي اختیار به زما څه چې چا له ورکوم او د چا نه اخلم، ستا په کیسه کې دخل نه. نو عثمان بن طلحه وایي ما ورته په دغه ورځ باندې وویله چې که داسې وشوه چابي ستا لاس ته راړه نو قریش به ټول تباه او ذلیله شي. وایي نبي علیه السلام وویل چې نه به دغه ورځ به له ټولو نه زیات عزتمند دي چې په کومه ورځ چابي زما سره وه. نبي علیه السلام د هغې نه بعد هجرت وکړو، مدینې منورې ته راغی. کله چې مکه فتح شوه د فتح مکې په ورځ باندې نبی علیه السلام خانه کعبې ته د ننوتو اراده وکړه. په دې ټایم کې عثمان بن طلحه چې لا مسلمان شوی نه دی خو د مسلمانېدو اراده یې ده، خانه کعبې سر ته وخوت چابي نه ورکوله، خیال یې دا زمانه چابي مستقله وانخلي. نو په دې پسې علي رضی الله تعالی عنه بره وخوت او بزدوري ته واخیستله، نبی علیه السلام ته حواله کړه. نبی علیه السلام چابي باندې خانه کعبه کولا کړ، دننه ورنوتو او بیا راووت. چې کله راوته نو عباس رضی الله عنه مطالبه وکړه چابي ماله راکړه، دې کس له بیرته ورنکړه. د نبی علیه السلام اراده هم داسې وه چې همدې عباس رضی الله عنه ته حواله کړي چې په دې منځ کې دا آیت نازل شو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله تعالی تاسو ته حکم کړی دی چې تاسو امانتونه خپل اهل ته حواله کړئ. نبی علیه السلام عثمان بن طلحه ته آواز وکړ چې راشه، هغه راغی چابي بدل چابي واله. هغه حق حیران شو چې چابي خو راله راکړله. چې کله د عثمان بن طلحه لږ مخکې لاړو نبی علیه السلام بیا آواز وکړ، بېرته راوګرځېدو. ولې کله چې ما هجرت کوله هجرت نه وړاندې تا ته ما ویلي وو چې دا چابي به یو ورځ زما په لاس کې، خبرې سمې کوه چابي به زما لاس ته راځي. او تا وویل چې که په کومه ورځ من چابي ستا لاس ته درله په هغه ورځ به قریش ذلیله کېږي. ما درته ویلي چې په هغه ورځ به عزتمن کېږي، چابي زما لاس ته راله که رانله. خو بېرته مې ته ځکه حواله کړه چې الله تعالی ما ته دا حکم وکړو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. عثمان بن طلحه وایي دې خبرې سوی زما پوخ یقین نغې د واقع ما ته رایادم شوه او زما پوخ یقین نغې چې نبي علیه السلام واقعي یو پیغمبر دی او د اسمان نه وحي کېږي، دا عام سړی نه دی. نو په دغه ټایم کې عثمان بن طلحه رضی الله عنه بیا ایمان راوړ، مسلمان شو. دا حکم د قیامت پورې دی چې کوم څیز د چا یي د اختیار مالک ته پکار د هغې ته حواله کړي، چا څه چې اختیار. خو د بدقسمتۍ نه
چونکې د اسلامي نظام او د اسلامي احکامو خبرې په دې ځایونو کې نشته او دا د اوس نه نو تقریبا د هغې زمانې نه چې کله مسلمانان د بې اتفاقۍ شکار شوي دي برطانیې به حکومت کړی د هغې زمانې نه راواله 200 کاله خواوشا عمر د هغوی د هغې نه رئیس هم دا 80 کاله دا راواجمه کړه دوی خلکو اسلامي نظام لیدلی نه دی دا خلک مستقل سازشونو شکار دی نو دلته کې چې د چا په اساس باندې دعوه شي نو جرګه جوړه شي او جرګه راشي نو زیات نه زیات چې ډېره توره وکړي په منځ باندې پینیم کې او اول خو هغه چا له خبره کوي چې چا راوستي چا ورته ویل چې راشه او د روټۍ دعوت یې کړی هغې دپاره خبره کوي راوه او ناروا ته یې نه ګوري خو بس چې بس چا دعوت ورکړی هغه دپاره توته نه وایي که اصلدار چا چې د دې خلکو خیال دا دی که زموږ په دې فیصله باندې دا شی حلالېږي دا حلالېږي نه دا زیاده ظلم دی چې ډېره پسې ښه مخکې شي نو په منځ باندې پینیم کې دا هم شریعت نه دی دا هم انصاف نه هېڅ انصاف نه دی نو شریعت دا ویلي دی چې تاسو امانتونه خپل اهل ته حواله کړي دغې دپاره انصافي نظام چې کوم دی هغه اسلام دی او د اسلام دپاره به دا احکام هله عملي کېږي چې کله د اسلام په لاس کې اختیارات راشي اختیارات د دې خلکو په لاس کې نشته د سازشیانو په لاس کې دي ځکه به د احکامو باندې عمل نشته هر سړی خفه دی واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل او هر کله تاسو فیصله کوئ په منځ د خلکو کې ان تحکموا بالعدل تاسو به فیصله کوئ په انصاف سره انصاف فیصله به کوئ دې ته منه ګورې سړی خپل پردی دی یاره که مسلمان دی کافر دی خو هر څوک چې دی خو چې انسان دی په حق باندې دی فیصله د هغې په حق کې وکړه هغه دې بری شي په دې کې د کفر د اسلام خبره هم نشته چې کافر په مسله کې په حق دی نو ټیک د کافر فیصله دې وشي هغې په حق کې دې فیصله وشي ان الله نعم ما یعظکم یقینا الله تعالی ښه نصیحت کوي تاسو ته به په دې باندې ان الله یقینا الله تعالی کان دی سمیعا اوریدونکی بصیرا لیدونکی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اے هغه کسان تاسو ایمان راوړی دی تابعداري کوئ د الله تعالی آسماني کلام قرآن تابعداري وکړئ واطیعوا الرسول او تابعداري کوئ د پیغمبر د نبی علیه السلام د سنتو تابعداري وکړئ و اولی الامر منکم او صاحب او هغه خواندان د اختیارات ستاسو دینه مراد حکمرانان دي منکم کې د خبره ته اشاره ده چې ستاسو نه یعنی دیندار مسلمانان د اسلام خیرخوا خلک یاله او چې کله د اسلام خیرخوا نه وي د هغوی په سارې د شریعت او د اسلام خلاف نو بیا د نبی علیه السلام فرمایي چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د الله تعالی په نافرمانۍ کې تاسو د مخلوق خبرې نشئ اورېدلی اگر چې ځینې ناجایز دي دا هم مشهورې دی چې هغه حکمران کافر و نو هم ته به یې منې دا ټکي د اسلام مخالف دی د صحابه کرامو په زمانه کې نبی علیه السلام یو زګن ته یو وفد ورېږو کله چې وفد یو زګن ته ورسېد د هغې کوم امیر چې ټاکلی و هغه نو د اسلام ابتدایي دور دی هغه امیر خپلو ملګرو ته وویل ډکي راجمع کړي هغه ویل ولې بس ورځه امیر ما اډر دی ډکي راجمع کړي هغه ډکي راوړ اوس به اوس ته ور ورته کړي هغې ته چې ور ورته شو نو امیر یې ورته ویل اوس راځئ یو ورته وردانګئ ویل ولې بس ورځه امیر یم که تاسو چې کوم څنګه خلک یې زما اطاعت کوئ که نه کوئ ځینې کسان تیار شو وردانګړي ځینو منې کړه ویل دا چې ور وردانګئ دا زیاتې دی ویل څنګه ویل ګوره موږ چې د اسلام قبول کړل د دې وجه نه قبول کړل چې موږ د اور نه یریدو د جهنم نه یریدو چې زه داسې وردانګم نو بیا به په اسلام او د ایمان واسطه دپاره قبول کړی دی د هغې مطلب څه شو ځینې ویل نه دا امیر دی خبره به یې منې ځینې ویل چرته هم نه منو دا خبره موږ نه منو دا کسان راغلل نبي علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او ویې ویل چې دا کس داسې کار وکړو او ملګري ډارې شو چا ویل وردانګل پکار دی چا ویل نه دي پکار نبی علیه السلام دغه امیر یې راوغوښتو هغې ته ډېرې خبرې وکړلې او بیا د رعیت د نور کسان ته ویل لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د الله تعالی په نافرمانۍ کې به د خلکو خبرې نه اورئ الله تاسو ته ویل چې ورکې ځان ونه سېزئ ځان ونه وژنئ خودکشي ونه کوئ او دې که شپېته پرې وجه وردانګئ خو د په وینا باندې دا کار جایز کېږي نه دا حرام دی لہذا کم کار چې د شریعت خلاف وي نو که امیر دا مشر یې ووایي هم په تا یې منل نشته ته به یې بلکې نه مني خامخا به مخالفت کې نه به مني نو اول الامر نه اکثر علماء رای دا ده چې دینه مراد اسلامي شرعي حکمرانان دي اسلامي او شرعي حکمرانان واجب دغه وینا چې کله د قرآن او د حدیث خلاف نه د شریعت خلاف نه دا واجب الاطاعت حکم منلی واجب دي لازمي خبره ده نو هغه چې کله شریعت باندې برابر دي تا ته نن اعلان وکړي چې په پسلاله دی یو بوټی نه الکي نو دا عام حکم دی دغه بوټی نه په تا باندې فرض نه و خو د امیر د وینا د وجه نه په تا باندې فرض عین وګرځېدل اوس به ته خامخا نه هلې کو نه دې نه کو نو فرض پاتې شو د امیر اطاعت فرض دی خو چې کوم کارونو کې حرام دي نو هغه کارونو کې بیا تابعداري بالکل ته کولی نشي ته هغې تابعداري به نه کې د شریعت مخالفت نشي کولی نو الله تعالی وایي تاسو د الله ومنئ د رسول ومنئ او د خپلو حکمرانانو په جایزو کارونو کې اطاعت وکړئ فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله
که تاسو اختلاف راغې د حکمرانانو سره په شی ان بس مسله کې هغه یو حکم کړی دی خو تاسو شک یې چې دا به شرعي که نه به شرعي او یا دې مدر په موږ نشته که نشته دی فردوه الى الله والرسول دا رات کې الله او رسول ته قرآن او حدیث پسې مطالعه کوي وی ګوري بس که دا حکم قرآن او حدیثو کې و شریعت پیدا کو نو تاسو باندې تاسو له بیا عملي کول پکار دي که دغه قرآن او د حدیثو خلاف حکم حرام ناجایز کارو نو دغه ټیم کې تاسو بیا منلې نشئ ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کچرته کې تاسو ایمان لرئ په الله په ورځ د آخرت باندې ان کنتم دا شرط ده فردوه الى الله والرسول لپاره حاصل دا شو چې د اسلام او د ایمان سره شرط ده لازمی خبره ده چې کوم کسانو ایمان او اسلام منلې ده نو چې کله د دې په مسله کې اختلاف راځي د چا سم اختلاف راځي دا به قرآن او حدیث ته رد کوي الته به ګوري نو کله کې گنجائش پیدا شو نو بس فیصله به وشي او تر به حق ثابت شي بل باطل ثابت شي الته فیصله وشي اوس کم کسان چې اختلافات لري خپل اختلافات قرآن او حدیث ته نه وړي دا د اسلام د پرموري نه خلاف دي دا د ایمان سره مناسب نه دي او کم خلک چې اختلاف پیدا کوي اختلاف سم قرآن او حدیث ته وړل غواړي دا مؤمنان دي کلک مؤمنان دي تفسیر عثماني د ذکر کړی دی چې ته او چا سره اختلاف راغی په مسله باندې او ته ورته وایې چې یاره موږ قرآن او حدیث شریعت ته وړو او دغه سړی به جواب کې وایي چې زه شریعت نه پیژنم داسې ووایي یا داسې ووایي چې د شریعت په فیصلو باندې زه راضي نه یم یا داسې ووایي چې زما شریعت سره څه کار نشته تفسیر عثماني وایي په اتفاق د ټولو علماو نه سړی کافر شو مسلمان نه دی دې ځای نه دغه کفر مسله صادره شوله وایي دا مسلمان پاتې نه شو نو بدی وجه باندې دا ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر دا فإن تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول سره د بار شر شو چې کوم مؤمنان یې نو د اختلاف په ټین کې قرآن او حدیث ته فیصله وړي شریعت ته وړي شریعت عدالت ته وړي اګه مؤمنان نه یې کافرانو نو سودا ګیلې نه کوي هغه چې به سکه نو کوي ذلك خير واحسن تاويلا ذلك ذاکر خپل اختلاف قرآن او حدیث ته منتقل اول او الته بیا حل کول خیر ډیر غوړه دی واحسن او ډیر خدي تاویلا په انجام کې کوم په سره چې قرآن او حدیث باندې وش داغي انجام ډیر زیات خدي کوم په سره چې قرآن او حدیث باندې نشوي چې هغه جرګه سیستم دی یا بل لانجه ده بل لانجه ده داغي انجام ډیر خراب راوځي ټول مل داخله چې کړيږي مسالې نه حل کیږي یو وجه ده ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك دې ځکه کې زجر او رټن ذکر کیږي منافقانو لپاره هغه منافقان چې هغه ځان ته مسلمانان وایي خو په صریح قرآن او حدیث باندې هغه مطمئن نه دي په شرعي عدالت باندې په صریح نه کې خپل مسائل نه حل کوي دغه خلکو د پاره رټن د مسلمانان هم نه دي د منافقان دي ځکه د اسلام شرط دا د ادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې پوره داخليږي او به هیڅ حکم باندې اعتراض نه هر حکم مته قبولي بیا مسلمانی دا چې کله ته قبول نه راځنی خبرې منی او ځنی نه منی مونږ د وخت کړه دی خو په وخت نه شي کولای یی په وخت کې خو د عدالت نه قائل د اسلامي شرعي عدالت قائل نه د قصاص نه قائل د سود د حرمت د نور مسلو قائل نه او هغه کې د شک دی نو بل ځکه مسلمان نشي پاتې کېږي قطعي امورو کې مخالفت کول لا کفر دی الله تعالی علم ترى تنغور الى الذين حكسان يزعمون چغي ګمان کی انهم امنوا بما انزل اليك چې یقینا دوی ایمان راوړل په هغه زمانه چې نازل شوی تا ته پیغمبره وما انزل من قبلك هغه چې نازل شوی د مکستان چې آسماني کتابونه تورات انجیل زبور باقي ایمان دي ځان مسلمانان وي یریدون اراده لري ان يتحاكموا الى الطاغوت چې فیصله وي سي طاغوت خپل معنی د شیطان او طاغوت د هر هغه شی مراد د قرآن د شریعت خلاف د شریعت خلاف گمراه کول کې شی چې څوک هم دغه طاغوت ویل کېږي نو کله کله په باطل حکمرانانو مطلق کېږي په بوتانو مطلق کېږي نو دوی په سلام وړي شیطان ته طاغوت شیطان ته نو شیطان د معنا واخلي نو هم د کوپر ته په سلې وړل او بل چاته وړل د فلم سن د شیطان باندې کېږي شیطان وسوسه واجب دا خبره سره لپاره د ټیم کې پکار نه ده تر به تاوان دی او دغه شیطان په لمسون د کار کېږي نو ځکه نسبت شیطان ته وشو علماء لیکلي دا آیاتونه په باره د یو يهودي او منافق باره کې نازل شوي دي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د هغې لپاره فیصله کړې وه او د هغې نه یې منافق وجلی و علماء لیکلي دي مفسرینو چې مدینه منوره کې دوه کسان اوسېدل
یو چې ونه په ظاهر ځان مسلمان خو د مسلمانانو سره منځونه کول او احکام کې به ساغستره او بل چې ونه سوچ يهودي اسلام نه قبول کړي د دې منافق او د يهودي سره مسله کې اختلاف راغی چونکه اسلام یو داسې دین دی چې بده کې رشوت خوري حرامه ده او رشوت ناجایز پرستی د اسلام کې منع ده نو صحابه کرام نبی علیہ السلام بالکل لاغوین دا گنجائش نه کېده چې باطل کس راشي د دې فیصله وکړي دا کې دی اړو شوانو نو باطل خلق دا غین مایوس او جمع د خسان ته فیصله نه وکړو نو بده کې دی يهودي او يهودي بده خبره مطمئن چې مسلمانانو عدالتونه ډېر انصافي عدالتونه دي الله نه یریږي بده کې رشوت نشته دروغ او طرفداریان نشته دي نو يهودي وجدا فیصله نبی علیہ السلام ته وکړو منافق ویل نه دا کعب بن اشرف ته وکړو پدې باندې اختلاف راغی يهودي بده کې غالب شو يهودي را فیصله نبی علیہ السلام ته راوړل چې کله نبی علیہ السلام فیصله وکړه يهودي په حق ثابت شو منافق په نه حق ثابت شو چې بهر راوتل نو دو ویل چې یاره يهودي دا ویل چې نبی علیہ السلام هم خې فیصله کوي خو دې فیصله باندې زمانه مطمئن نه دي او داسې باندې جوړ کړل چې دا فیصله زر وکړه په دې باندې سوچ نه وکړي او داسې دروغ رښتیا شروع او دا فیصله چې کوم دنو عمر فاروق رضی الله عنه ته وړو هغه ډېر انصافي او عادل حکمران دی عمر فاروق رضی الله عنه مدینه منوره کې وو او نبی علیہ السلام ته اجازه ورکړي و چې فیصله کوي کوم جګړه ما غاړي مثالي چې راځي د خلکو د حل کوي نو دا خیال دا و چې عمر فاروق رضی الله عنه یو غیرتی انسان دی اج يهودي ویني نو سترګې به بدی ولګي نو زما ډله بازی به شروع کی او سم خبره مزو غټه نو بس دوی روان شو جلال عمر فاروق رضی الله عنه کور ناس ته راووت ورته ول سم سره دوه خپل مسله ویله خو يهودي د خبره مانس کې اول وتوکړه چې زما د منځ کې د داسې قسم اختلاف دی من نبی علیہ السلام ته تلی وغیرہ له فیصله کړی دا خدا سره یو ځکه پوره مطمئن نیم او تعالی راغلی هغه ویل صحیح ده سره د نبی علیہ السلام په سره باندې راضی نه دی ما راضی نه دی علاج ما سره شته کوړه نو ته تاسو کې نه یو کتاب راوباسم مسله د حل کوم او دوره راويست د منافق نه سر وو نو دینه معلومی کې دا چې غیر الله ته فیصله وړل دا قطعی کفر دی په اسلامي فیصله باندې ناراضي کېدل دا قطعی کفر دی باندې کې شک نشته کله دا سړی مړ شو د دې خاندان راپورته شو او ویل چې ګوره دا عمر فاروق رضی الله عنه نعوذ بالله غلطي وکړه اصل کې موږ يهودي او منافق دې د فارت تلو عمر فاروق والا چې دې مې کې صلح وکړه دا مطلب نه و چې کله مزړه فیصله باندې اعتراض دی صلح د فارت تلو جوړې د فارت تلو او د معلومات ونه کړو است مړ بس دا قسم نبی علیہ السلام تم جرګي راوړلې چې موږ د قصاص مطالبه کوو د عمر فاروق رضی الله عنه د قصاص واقعسته شو داسې خبرې مپرې کولې چې بده کې آیات نازل شو او د عمر فاروق رضی الله عنه مکمل صفای ذکر شو چې په حق الله تعالی اعلان ترى اتنغور الى الذين حقا يزعمون جغي گمان کی انهم امنوا بما انزل اليك چې یقینا دوی ایمان راوړل په هغه زمانه چې نازل شوی ته پیغمبره و ما په هغه زمانه انزل نازل شوی دی من قبل کستان وړاندې یریدون بیا اراده لري ان يتحاكموا الى الطاغوت چې په صلیب وي شیطان ته الله نه بغیر بل چاته وي او طاغوت ځکه د مصداق بن اشرف د جگہ يهودي عالم وقات اميرو یقینا بدیمان او دیو ته حکم شوی دی ان یکفروا به چې دی په انکار کوي د طاغوت نه طاغوت قران او حدیث شرعي نظام خلاف چې کم شي هم د کم قانون هم دغه طاغوت ته دغه نه مخالفت کوي او دی بیا ځکه بن اشرف ته جګړه قران او حدیث خلاف ته يهودي دی ويريد الشيطان او اراده لري شیطان ان يذل لهم چې گمراه کې دی لره ضلالا بعيد به گمراهي لري سره اندر شیطان لمسون د جدوی ته دا خبره به ذهن کې اچولې دي چې یاره یو غدار ته فیصله ویسه چې هغه ال رشوت وچلېږي طرفداري وچلېږي مسله ته وګټي نو که شی ته وګټي هم او چې به سره د دې کسته وړي د نو ته ایمان وبېلو اګه شی کا وګټي نو ایمان به وبېلې د ټول قیمت شي ایمان د کافر بشي دا شیطان لمسون د تاسو بیلاری کوي خطا کوي بس